چې 15,000 او 10,000 روپۍ منافع راله راکوه او 50,000 او 1 لک او 2 لک والو دکان پې چلوه. سود سره فاذنوا بحرب من الله ورسوله، د خدای او د خدای د رسول سره جنگ. سود سره څه کېږي؟ سود بدترین سود د مسلمان بېعزتي ده او د سود 1 درهم 1 روپۍ خپلې سکم ورسره 14 شپېرې په بیت الله کې د مخ تورولو برابر ګناه ده چې 14 شپېرې خپلې مور سره زنا کې. دونه بدتره د 1 روپۍ د سود. د دغې نه رب ته توبه وباسې. لارې تنګول پرېږدې، د لارو نه حجرې م راکولو کړي دي، حجرې م کولو کړي دي، کور م کولو کړی دی، مارکیټ هم د لارې کونې له راوستې دی. بس د پښتنو وس په جومات رسي، جومات تنګ کې او لار کولو کې جي، جومات تنګ کې او لار کولو کې. خو یو پښتون ما ونه لیدې معاشره کې چې ګلکار کاکا ته ووایي چې صاحب ګورې پیتره ته دی एकदम لارې ته به خپل 25 فوټ حد پرېږدې، 25 فوټ یو طرف ته او بل طرف ته 25 فوټ ته عامې لارې حق دی، 48 فوټ ته جی ټي روډ حق دی. 48 فوټ کې به 24 بر یو طرف ته پرېږدې، 24 به بل طرف ته پرېږدې. دا د لارې حقوق دي. او چا چې لار کې بریکر جوړ کو، یہ لار تنگ کړه، یہ لار کې خزله واچوله، یہ د کور ملبه او کچره په لار کې واچوله او په دې لار کې رکاوټ راغی او په دې محله کې مریض راغی او دغه مریض په 112 کې یا په خپل ګاډي کې وړې او د دې رکاوټونو بریکرو له لاسه دا بر وخت ډاکټر ته ونه رسید او دې مریض ساه ورکړه په ګاډي کې. علما کرام فرمایي چې د دې مریض دې په خپل مرګ نه قتل وکړی شو او په د قیامت به دا رکاوټ اچونکې، دا لاره تنګونکې، دې لاره کې دا رکاوټ پیدا کوونکې به د قیامت پر ورځ د دې مریض د قتل په جرم کې د قاتلانو په صف کې راپورته کېږي. که دا لس دی او که دا شل دی. اوس خو کور په ایله کور مخې ته موږ بریکرې جوړې کړو، هر کور باندې بریکر دی. دا مالی والا او دا خلک داسې لیوني دي چې دی به دونه په سپیډ کې په دې لاره باندې دي چې زما بچی به په ګاډي باندې وایي چې زه کور په سر بریکر جوړم، کور په سر باندې چې دی نو کړمار غر جوړ کړم، خیجه او کوزېږه، خیجه او کوزېږه. پول به څنګه جوړو؟ پول چې جوړو نو نیم پکې لاره راګیره کو، نیم خپل کور ته وروخیجو. وی سلامي ځکه جوړم ګاډې مې کاکا خپل حد کې نه جوړ کړی، د ټولې مالې حق ته لاندې کړی دی. ستاره لاسه به راماله په تکلیف کې او پر ورځ د قیامت به ظالمانو کې راپورته کوي. دلته بېشکه ګاډي لپاره سلوپ والا پول خو جوړ کو، خو دغه پول کې نیم پردی حق ګیر شوی دی او د عصب په مسله کې دا داخل شو، دا عصب کړی شو، دا په زوره د لاندې کړی را. دا د حق نه دی، دا د ټولې مالې حق دی، دا د ټولې مالې حق دی. د ګیس غلا د کمپریسر په شکل کې چې یو طرف ته ګیس لګي، کمپریسر لګېدلی دی او نور ماله کې کمپریسر نشته او د ګیس کمې دی، نو کاکا کمپریسر لګي ټولې مالې ګیس ځان ته راخکي. نو څوک په پوکو سري او څوک په غرغنډو سري. څوک په پوکو سري ټول ورځ دکه پوکي به وایي او څوک په غرغنډو سري ګیس ورته ډېر دی. په دغې باندې پخه شوې ډوډۍ مکمل حرام او ناروا ده، ځکه چې ټوله ماله په تکلیف ده. د بجلی غلا مکمل ناروا ده، اگر چې د ای پی ای په ټکس باندې په موږ باندې حکومت غونډه ټیکس لګولې دی، غونډه ټیکس، جګه ټیکس، ای پی ای فیول ایڈجسټمنټ په ما باندې نه کېږي. ما سره د فیول ایڈجسټمنټ څه کار دی؟ زما د کے پی کے 1700 میگاواټ بجلی د اوبو نه پیدا کېږي، ما سره فیول ایڈجسټمنټ ما ته ولې راولې؟ خو چله حکومت یو ظلم کړی دی، پی ای ناپس کړی دی، پی ای را باندې راځي. خو ما او تا به کونډو ته مجبوره کوي، خو موږ به د خدای په دین غیرت کوو چې ربه کونډو ته مې مه کښېنې، د 22 کروړو قوم غل لانه مه جوړې چې په ورځ د قیامت د 22 کروړو قوم د غل په توګه مې راپورته کې. نو ربه هغه ډېر ذلت دی چې هر یو کس رانه خپل حق مطالبه وکړي چې تا خو کونډه چولې وه نو ستا خو زما بجلي استعمال کړې، ما